چې چاته د نیکی خبره کول خپل نه کول دا ډېره زیاته بدقسمتي ده. دا ډېره زیاته بدقسمتي ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ور ماشوم راوړو او مور شکایت وکړي چې دا خواګړې خوري. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې سبا راولا. سبا راوستنو سبا ورته ویل یا ماشوم ته چې خواګړې مخوره. د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره او کې اثر وي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم کلامي نو د خدای پختنو کې دا خبره خو ته بیګام کولای شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې ما بیګا په خپل ډېرې کجوري خورلې نو ما به څنګه د تویلې ما به څنګه د تویلې چې تمکوا دا یو دلیل ده د خبرې چې بل سړی او اثرم نه کوي. ځنه خبره راوځي په ځړ باندې لګیو خلنه چې راوځي د خله هدا پوری وي. بهرحال یو خبره ده په دې کې ضروری خبره ده. دویمه خبره ده چې دا دوی بیلی نکیانی دي چې یک طرف لاړ نشي یک طرف لاړ نشي. نکی کول د خپل ځکه عمل د نکی او نکی بیانول دا په خپل ځکه نکی ده. نو که یو کار یو سړی نه کوي نو د مطلب دا نه چې بیان به هم نه کوي. نه بیان به کوي خو بهتره خبره ده چې اول د خپل وکي. بهتر صورت دا ده چې د خپل وکي چې پر اثر شي پر خبره درنه وي ځکه چې خپل عمل په کوم نو تاسو وایم چې زینا کوم نو د بیانولو حق په نکولو باندې لنډیږي نه. دا په نکو د دوړې خبره ضروری دي. دا یو پهلو د ځکه بیان کو څنګه چې د آیات کې ده چې خپل ځان بنئ رہی خپل باول کې ځکه چې آمن الرسول بما انزل الیه. آمن الرسول ایمان راوړو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه چې نازل شوی په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې او اول ایمان راوړو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه نه رسول ایمان دعوت ته هم دا غره کې جهاد نو اول رسول الله صلی الله علیه وسلم که حج نو اول رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دا غره صحابه کرام هم دا کرنګ نور اوس پورې کم نکان خلک دي الله دې موږ تاسو په کې ټولي صاحب کی نو دا یو خو دې مطلب دا نه چې کني یو کار ته نشي کولای نو بل ته هم نه وای نه بل ته وای نه دا په خپل ځکه نکی نه ده دا صرف نکی نه ده ذمہ داری ده. د ذمہ داری نه ته خلاصېدل نشي. د ذمہ داری نه خلاص دا ډوړې خبره تاسو ذهن کې یاد ساتئ. سوره صف آیت نمبر 2 او 3 کې الله تعالی فرمایي سوره صف کړهول نشي بزوایا متاثر لیکي به کور کې تاسو دا کار کوي او پسې خامخ آیت نمبر 2 او 3 کې یا ایها الذین آمنو یا مؤمنانو لم تقولون ولوای تاسو ولدا څه خبرې کوي ما هغه لا تفعلون چې کوي نه هغه خبرې ولې کوي چې خپل نه کوي. کبره ډیره غټه خبره ده غټه لوالي ده مقتن ګناه عند الله ده الله په نسبت باندې اندا تقولوا چې تاسو وایي ما هغه لا تفعلون چې کوي نه دا د الله په نسبت باندې غټه ګناه ده. یعنی وینا کوا خپل هم کوا وینا کوا خپل هم کوا او کنه کوي نو دا ډیره غټه ګناه ده. سوره صف آیت نمبر 2 او 3 تاسو اوریدو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا یو حدیث کافی دی د لپاره ډیر خطرناک حدیث دی. الله تعالی دې موږ تاسو داسې حالت نه بچو ساتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بخاری شریف حدیث دی چې قیامت په ورځ به یو سړی په جهنم کې واچول شي او د کلمې براوتی وي او د باغنه د خر په شانتي تاویږي د خپل کلمونه داسې به تاویږي لکه څنګه چې خر چکیه د موږ علاقو کې د وخان مخ کې بغویان ودا کول داسې بوي. نو څوک به پښتنه وکي چې ته څنګه دلته جهنم ته او تا خو به مونږ ته خبرې کولې د نیکی دعوت برکاو نو دې به ورته وایي چې ما تاسو ته خو د نیکی دعوت درکاو خو خپل ځان ته می هغه عمل ور باندې نه وو ما خپل عمل په نه وو یا خپل می بدیان کول یا خپل ز ګناه نه ساره د متاسو می ساره ولې خو زه نه ساره د بخاری شریف حدیث ته ډېر احمد حدیث ته. دین علاوه د معراج په واقعي کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بعض خلک ولیدل چې دا شونډې کټ کوي خپلې جبه او پښتنه وکړه وای دا ستاد امت هغه واعظان دي چې خلکو ته دعوت ورکوي خو خپل نه کوي نو دا غټه ګناه ده. دا غټه ګناه ده څنګه تاسو سورۃ صف کې واوریدل نو دی آیت نه بیا تاسو یو وری اتامرون الناس آیات تاسو حکم کوي خلکو ته بالبر د نیکی کولو وتنسون او هر کړي مودي انفسکم خپل ځانونه وانتم او حال دا چې تاسو تتلون الكتاب یون کې د کتاب یې تلاوت د کتاب ندیم لوی امانه ده حق تلاوته کی براشی التبز تاسو به ان شاء الله پوي کما یوازې الفاظ تنوي تلاوت بلکې تلاوه لکېږي والشمس والقمر اذا تلاها ورستراتلو ته ویل کېږي یعنی هغه سبق چې ته وای او هغه باندې عمل هم کوي. بهرحال مخکې آیت تلاوت د سورته بقره